ټوټل کاروبار د سوره دی پیسې ټولې 15 کسانو پیسې بندي کړي او 100 روپۍ په شریکه بندي کړي مثال په توګه 1000 روپۍ بندي کړي هغه 1000 روپو کې تاسو روپۍ بندي کړي 50 روپۍ بندي کړي 50 بټا 1000 خوشاله اوس دی 1000 روپو بل ورځ تعالی دی ګټه یې وکړه سوره مثلا 1500 روپۍ ګټه یې وکړه هر سوره اس پر وکړي پر سوره ګټه یې وکړه 1500 نو په 1000 کې ستا 50 دي اوس په 1500 ټوله ګټه وشوه په دې کې ستا نامعلوم پته نه لګي جی ٹھیک ده د په 1000 کې د بندي کړي وي سوره مثلا د کې بندي کړي وي 300 په کې بندي کړي ګټه سوره وشوه 1500 نو د دې یار پوه جی دشي یو کمپنۍ کې د 100 د 200 د 300 کسانو خپل هغه شیرز وي نو چې ستا په یو کمپنۍ کې تا 2 روپۍ شیر کړي او دوره ګټه راغله یا مثال ګټه رانغله بلکې تاوان وشو دوباره چېرته ځې که تاوان وشو لکه په دې 1000 روپو تاسو له 2000 روپۍ تاوان وکړو نو اوس په تا به سوره تاوان راځي په ده به سوره راځي په ده به سوره راځي هغه هم په دغه اعتبار تقسیم جی نو اوس 1500 ګټه وشو نو په دې کې د ده سوره دي دا حل کړی دا نامعلوم دی که نه دا 50 په 1000 تقسیم کړو 50 1000 جمع کو تقسیم ہی کہتے ہیں 20 ہاں 20 50 سے 1000 تقسیم کی تقسیم اشاریوں کی 50 50 پہ تقسیم تصادق دلتا ہے او جی 0.5 50 تقسیمی 1000 دین راوے 0.05 جی دیشی دے گا نا دا دلتا پا حالت تقسیم کی دلتا راوڑا پا حالت ضرب کوشی خوشو جی دا گٹا با دی یوازی باتی شی کنا اس دا با دی کی ضرب بولا ورکا دا کل ضربی 1500 نو دا غیتی نا 75 نا چاچی 50 روپے در کلو نا 75 روپے ورکا ضرب با میاش دی ہونے خوشوی بید دلتا دا 300 روپے پا 1000 ٹوٹل کاروبار دے دلتا کے سولے دو دی 300 او بلا ورزی گٹر سولے وکلا زده پا کے سولے رسی 300 پہ 1000 تقسیم دے دو 0.3 300 تقسیم 1000 دو دین سراغے 0.3 مساوی خوشو دا 1500 دلتا پا حالت دا تقسیم کی دلتا رواڑا ونسا بشی دیزن با ختم شی کرنا وز دی 1500 لپا شاریتین کی ذرا بورتا ضربی 450 دل بوائی پہ الگستا کو 1500 روپو کی 450 روپے 300 دی کی خودا لیوی او گڑا دی پیسو رالا دسی پا کمپنو کی پا سگونو پا زرگاو کسانی او دا ارباو روپو کاروگاری او خلقو پا گدن تا 10 زرا 20 زرا 1 لاکھ 2 لاکھ مختلف اماؤنٹونه به کې دا غړي کنه خپل شهر به کې اغستی اب هغه باندې بیا کله ګټه راځي او کله به تاوان دې اعتبار ولا تقسیم وي پس راځي کې به تاسو یو مسله وایي یو سره وفات شو او دا غن 3 ورځې پاتې شوې 3 ورځې پاتې شوې نو هغه 3 ورځې په کې 1000 روپۍ ورکړي 1000 روپۍ 3 ورځې 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 3
ٹھیک ده او نور یې هېڅوک هم نه و جی نو دې دریو لورانو ته به یې څومره ورسي ثلثان دي که نه ثلثان جوړه یو ثلث څه شول یو ثلث خو باقي پاتې شو اوس دا سړی چې و نو دی د چا غلام و او بیا یې د دوه لورانې رالګېدلې وې او د خپل پلار یې په 50 روپۍ اخیستی و په 50 درهم یې اخیستی و 20 یوې کړې وې او 30 بلې بلې کړې وې پوه شوې جی نو په 50 کې 30 دی 20 د یوې وې او 30 او په 50 کې 30 د چا وې بلې د بلې وې او اوس ثلثان خو د هغې وړو که نه یو ثلث بل پاتې شو هغه یو ثلث ته وګورو چې دا څومره ځمکه ده یا څومره پیسې دي مثلا هغه یو ثلث چې و هغه 10 جریبه ځمکه وه څومره جریبه ځمکه 10 جریبه ځمکه وه نو په 30 کې 50 په 10 جریب کې وه په 10 جریب کې به څومره نه دي بس پوه شو هغې چې پلار یې اخیستو په 50 درهم دې پکې 20 ورکړی وي اوس هغه کوم 10 جریب چې په سر پاتې شو هغه ولا خو به دې ته ځي که نه دا خو هغه عصبه ذوي الفروضو کې هم دي خو ثلثان خو یې وړي دي اوس خو په عصبه سببیو کې هم دي که نه هغه بورلم ځي هغه ولا بورلم ځي که نه نو د دې به په 10 جریبو کې بیا څومره نسي ٹھیک ده نو به دقیق طریقې باندې تقسیم دا به دې تقسیم کا چې څه جواب ته راغی دا 10 دلته راوړه ضرب یې کړه سره ٹھیک ده بیا دې ضرب چې وکړي چې څه جواب راغی هغې ته وایه ستا په 2 په 10 جریبو کې 2 ځمکه شو زه ته دغه یې کړو 20 تقسیم 50 0.4 20 تقسیم 50 څه شي 4 ضرب 10 4 راځي خو دې وکړي په خپله که نه صحیح شو نو دغې هغې یوې ته وایه په 15 جریبو کې ستا څومره پوه شوې بې هغه پیسې یو هم په دقیق ورکار شي په دقیق حساب سره هغه بلې پکې 30 ورکړې وې که نه 30/50 تقسیم کر دو 0.6 دا 10 ورله راوړه دا معلوم به اوس معلوم کو که نو دې ته به دې کې ضرب ورله شو ٹھیک شو هغه کبرا له چې ورکړې وستا له چې مسله دا که نه کبرا وستا او صغرا هغه یوې پکې څه دي ورکړي هغه چې ورته غریب و هغه دوه پکې ورکړي که نه دا پسې راځي متن کې ٹھیک ده دې ته وایي نسبت دې ته څه وایي نسبت یا په انګریزي کې دې ته ریشو وایي ٹھیک شوه مختلف په یو څیز کې د ډېرو خلکو حصې دي نو هغې ته د خپله مناسب حصه ورځي په دې اعتبار سره به تقسیم کړي ٹھیک ده او دا 22/100 نه خبره روانه شوه 22/100 دا د محیط د دایرې او د قطر د دایرې په منځ کې څه دی نسبت پوه شوې بې لکه ستا په کمپنۍ کې شیرز دي 1000 روپۍ لګولي په شریکه تا پکې 50 نو 50/1000 دا ستا حصه 50/1000 ستا څه نه حصه اوس لاندې کو هر څومره ګټه راتله په دغې نسبت به تاله ګټه درکړي که تاوان هر څومره راتله په دغه کې 50/1000 په نسبت باندې به تاله څه درکړي ٹھیک ده او 22/100 ته معلوم شو د دنیا په تخته چې که هر یوه دایره ده که د ټولې دنیا نه یو سړی دغه شانتې هغه ګوته چاپېره کړي او دایره جوړه کړي نو محیط معلوم که قطر باندې نسبت معلوم شي که محیط هر څومره و ٹھیک شو
जो قطر دقیق 22/7 مساوی ہے اگر محیط دی معلوم کرے بٹا نا معلوم قطر نو اس قطر ہوتا ہے زمکه کې سورې نشي کولای پوه شو کنه چې یاره دوره جوړه ده دا ټوټلی زمکه ده لکه د دې سر نه چې ته روان شې بل سر ته وررسې دا 25,000 کیلومتر دي سره پاس پوه شو نو 15,000 کیلومتره چې په لاندې لاړ شي نو بل طرف ته به دې نه څه شي پوه شوې دا دوره قطر به د چا پلار راکاږي خو د نوح علیه السلام عمر یې نشي جوړولی دنه پورې چې د ځمکې د خلق نه نوتي غالبا چې سورنګ چې په دې کې وښکلی شوی چې 10-12 کیلومتره پورې وښکلی شوی دې نه په ښکته باندې د سورنګ نه دی جوړ شوی ٹھیک ده او دا ټوټل قطر یې څومره دی 25,000 کیلومتر ٹھیک شو نسب قطر بیا تقریبا هغه 12,000 د پاسه ٹھیک ده نو که هر څومره غټه دایره وي چې باغې کې تا ته محیط معلوم دی نو قطر معلومولی شي که قطر درته معلوم دی نو محیط معلومولی شي ٹھیک ده بل په دې کې تاسو په سکول کې باندې لیدلي یو قسمه آله یي که نه ورنیر کیلیفر دا ورته وایي او په دې باندې دا مصران چې دا انجینران وغیره چې د پیپ هغه پیپ معلوم وي پیپ معلوم کړي چې مثال دشي دا پیپ ته دشي د دې دا ځای دشي معلوم کړي که نه نو د هغې نه بیا معلوم کړي چې یاره دوره انچې پایپ ته راوړل غواړي ٹھیک ده یا داسې معلوم وي نو دا تیپ معلوم دا پیپونه ویپونه دي د انجینران او دا ټیکهداران بیکهداران دي دقه 22/7 نسبت دی په هغې آلاتو کې چې به کوم آله بیکي دي د هغې کې نو چې نو هغې کې دقه نسبت چې وي دا پکې پټ کړلی شوي ٹھیک ده که ته دلته هغه شی څومره کولاوې که نه څومره کولاوې چې څومره کولاوېږي نو هغه بل طرف ته هم تاویږي نو هغه درته ښیي چې یاره محیط دوره شو ګولایي دوره شو چې قطر دوره شو نو ګولایي دوره شو ٹھیک ده په دې په ناب کې دا قفایي او دا ریډین نظام دا پکې ټول استعمال په دې پسې پوه شوئ څلورم نظام مې درته دا ووایي چې هغې ته وایي روح سیسټم څه ورته وایي روح سیسټم په هغې کې بیا دا یو دایره د درجاتي نظام په شان 360 درجې هم نه ده نه ګریډین نظام کې 400 وه داسې هم نه او ریډین کې 6.2 دا هم نه بلکې 6,000 حصو ته دا یو دایره څه کړې ده حصې چې څومره ډېرې دي معنا دا ده چې دې باندې ډېر باریک حساب کوي او دا صرف چاینا والا استعمالي دنیا په مخې بل څوک نه استعمالي د قیر نظام د هغې هر څه خپل نظامي دار شي خپل ترتیبي خو په بار سیز کې بل ته ډډه وو که نه هغې هېڅ چا ته هم ډډه نه وي نه د خپل ترتیب راوړه په خپلو حقوق باندې ولري په دې کې څه پوه شول